هذه دا مسائل چې ما په ذهن کې حاضر دي او زیات یقین مې ده په رسالتون دا یو کتاب شکل ده تفصیلا فی صناعت المیزان په عمل د منطق کې نو دا تسمیه بیانوي او دا څه وایي چې دا مسائل چې ما په ذهن کې حاضر دي او دا ماته یقیني دي ما په دې باندې یقین ده کل مخصوص لکه مخصوصاتو باندې سړی یقیني ما په دې مسائلو یقین ده اگر که مسائل معقولات دي دا مخصوص غوندې دي یقینا یقین کې نو اما بعد پس دینا فاضی فضا مسائل چې ما په ذهن کې حاضر دي ادا اگر که معقولات دي عقلی دي کنه خدا کل مخصوص دي په زیات یقین کې لکه مخصوصاتو باندې سړی یقیني دی باندې ما یقین ده او دا چا کې دي دا مسائل دا رساله ده دا مسائل نام رساله ده مانا جنسی فی صناعت المیزان و منطق کے اس گورا حاضی اشارہ دا مسائل ہوتا نظر باندې سوال راتے سوال دار راتے کیا دا کہ کوئی اشارہ کیے گی واحد تا یو سی تا اشارہ ہی اور تی اشارہ مسائل تا کہا خود دیر دی نو اشارے مشالنے کی مطابقت رہنا ہے جو دائی چې مسائل تدحاضی کی اشارہ دا دا په اعتبار د هیئت وحدانی سره چې وا یو هیئت ورکې چې اجمال ده هغه اجمال دا چې دا منطق مسائل دا اوس اجمال دا مسائل اگر کډیر دي فاضی اشاره مفرد ته نو دا مسائل ته اشاره ده چې مسائل په اعتبار د هیئت وحدانی واخلي یو شکل ورکې نو دا مفرد غوندي هغه یو شکل دا چې دا منطق مسائل نو ساتي مفرد ته اشاره دا مفرد دي په اعتبار د هیئت وحدانی سره دوام سوال دا ده چې هغه خو اشاره مخصوص دی مسائل دا معقولات دي دا مخصوص نه دي دا خو عقل کې دي مسئله یا مسائل بل تعبیر زیادہ کہ الفاظ ابدال علی المعنی دا خو مخصوص نه دي یا بل تعبیر زیادہ معنی مسئلہ یو شای چې لفظ تعبیری دا خو مخصوص نه دي هذه خو اشاره مسائل مخصوص دي مسائل چونکه غیر مخصوص دي الفاظ چې دالی په معنا ده بل تعبیر ده دا غیر مخصوص دي معنا چې تعبیر الفاظ دي دا مخصوص نه دي بیا دې کې څنګه اشاره ورته کوي جواب دا چې دا هذه اشاره مجاز ده په کل مخصوص کې استعمال وجه دې شی به زیات یقین لکه مخصوص باندې یقیني دا هذه اسم استعمال کل مخصوص کې ده ځکه کل مخصوص غوندې ده په یقین کې نازی استعمال ٹھیک په مسائلو کې استعمال او په کل مخصوص کې استعمال چې دا مخصوص غوندې دی په یقین کې مجاز ده دا معنا فاضی دا مسائل چې کل مخصوص دي دې ته اجمالا اشاره کوم په اعتبار د هیئت واحده سره دا مسائل چې مصنف په ذهن کې حاضر دي دا مسائل یا د الفاظ دالا یا معنی مدلوله چې دا کل مخصوص دي رسالتون دا خبر دا رساله ده فی صناعت المیزان په منطق کې اوس اعتراض ده چې دا دي کې کوم مسائل ته اشاره ده
اجمالی مسائل ته اشاره ده که تفصیلی؟ قاضی کی اشاره مسائل اجمالیه ہوتا. اجمالی مسئله چې معنا چې په یو هيئت واخلې چې دا منطق مسئله بس منطق ټکی سره یو نو هذه کی ته اشاره مسائل ته کیا دا اجمالی مسائل ته کیا اجمالا دا چې په یو عنوان واخلې چې دا منطق مسائل یا د دې کتاب مسائل دنه کتاب ته کا ورسره کیا منطق نو بیا ټیک ته ازي کی اشاره ټیک ده ځکه مسائل ته اشاره کیا مجمل ہوتا چې په یو عنوان واخلې چې دا کتاب مسائل یا په یو عنوان واخلې په یو عنوان واخلې دا منطق مسائل نو ټیک ته ازي کی مفرد ته اشاره دا ډېر مسائل چې اجمالاً واخلې دا مفرد دي په اعتبار د آیت واحده سره په حمل د خبر نه رسي رسالتون ذکر رسالتون کتاب دا کتاب په مسائل ته وایي په تفصیلی مسائل ته وایي اجمال ته خو نه وایي اجمال خو یو ده مسائل په عنوان د منطق یو نو که رساله په تفصیلی مسائل ته وایي آزی کتاب اشاره وکړه مسائل اجمالیه ہوتا یعنی دغه مسائل مجمل چې په یو حیات واغلي چې منطق ده رسالتون دا رساله ده هلکه اجمالی مسائل اگر که مفرد دي قاضی کی اشاره وکړه صحیح ده چې قاضی کی مفرد ته اشاره حمل د رساله غلط ده ذکر رساله خو اجمالی مسائل ته نه وایي اجمالی مسئله خو یوې مسئله ته وایي مسائل به عنوان المنطق بس دا ته وایي دا خو کتاب نه ده رساله خو تفصیل ته وایي چې هره مسئله بلې نه جدا جدا دلایل لري نو حمل د رسالې په قاضي نه ده ټیک د قاضي اجمالی مسائل دي رساله خو تفصیل ته وایي قاضي کی تفصیلی مسائل ته اشاره کوي تفصیلی مسئله چاته وي چې هر مسئله بل نه جدا جدا واخلي بیل بیل مسائل واخلي دا تفصیلی مسائل ته اشاره بیا حمل دی رساله ټیک ده چې کدا معنا هاذی دا تفصیلی مسائل رسالتون دا کتاب ده کتاب هم تفصیل ته وایي کله رساله ده رساله هم تفصیل ته وایي هاذی کی اشاره هم تفصیل ته ده نو حمل دی خبر صحیح ده په مبتدا په هاذی کی اشاره نه ده صحیح تفصیلی مسائل ته ځکه تفصیلی مسائل خو ډیر دي چاره مسله بل نه جدا وا هاذی کی مفرد ته اشاره جواب دادا چې هاذی کی اشاره اجمال ته ده یعنی مسائل ته اشاره ده ای مسائل اگر که معقولات دي عقل کې دي خدا کل مخصوص دي په یقین کې نو هذه کی اشاره مخصوص دی دلته کل مخصوص ده چې دا مسائل معقوله دي چې دا کل مخصوص دي په یقین کې دا مسائل ته اشاره ده ابه مسائل تفصیلیه ته اشاره نه کوم بلکې مسائل اجمالیه ته اشاره ده نو بس هذه کی مفرد ته اشاره زی اشاره کوم مسائل اجمالیه ته په اعتبار د حیات واحده سره چې منطق ته دا مفرد دي نوازی کی اشاره مسائل ته ده کته مسائل معقولات دي زو دا کل مخصوص دي په یقین کې ابه اجمال ته اشاره ده تفصیل ته نه ده نو دا سوال مکو چې ځي کې ته اجمال ته مسائل ته اشاره کې تفصیل ته اخو ډیر دي بیا ځي څنګه اشاره وته چې ډیرو مسائل ته نه نه ځي کې مسائل اجمالیه ته اشاره ده خو یو دي عنوان د منطق سره نازی کی مفرد تی هم مسائل په عنوان اجمالی سره چوه دا مفرد ده کل مخصوص دی پتوای حمل دی رساله نه دتی ذکر رساله کو تفصیل ته وای بیا خدا معنا څه چازی کی اشاره ته اجمالی مسائل ته کیا هر رساله کو تفصیل ته یا اجمال ته نه وای کتاب کو تفصیلی مسائل ته وای جواب دادا، چازی کی اجمالی مسائل ته اشاره ده، اجمالی مسائل یو دي
نازی کی مفرد ته اشاره بس دا مفرد دی عقل مخصوص دی حمل دی رساله په تفصیل باندې دا نو اشاره اجمال ته ده چې مبتدا ده حمل دی خبر چې رساله ده دا په تفصیل ده نه دا معنا هذه دا اجمالی مسائل چې ما سره پراته دي په ذهن کې ادا مخصوص دي بالکل رسالة فی مرتبه التفصیل دا رساله د تفصیل وخت کې نو اشاره اجمال ته ده اجمال یو ده چې مسائل دی په عنوان د منطق یا مسائل دی په عنوان د کتاب بس مفرد ته اشاره ده ټیک کته رساله غلطه ده چې اجمال ته خو رساله نه وای مو وای رساله په تفصیل محمول ده دا معنا دا اجمالی مسائل رساله دا رساله دی په مرتبه تفصیل کې کته چې دا رساله تفصیل باندې محمول ده نو موضوع خو اجمال ده حتی حمل دی رساله کې په تفصیل خوشته نه وي خبر خو مبتدا موجوده غواړي نو چا دي اشاره اجمالی مسائل ته ده رسالت ته حمله په مرتبه التفصیل باندې ادا څه معنی کې چې دا اجمالی مسائل رسالت وقت التفصیل دا رساله دي تفصیلا نو تفصیل کم نه وس موضوع اجمال ده تفصیل ستنه نو موجبه صادقه شوبې د وجود د موضوع نه جوړای چې تفصیل پر وجود ستکنه په ضمن د اجمال کې ځکه یې تفصیل او المجمل متحدان بذات مجمل مفصل خو متحد بذاتی متغیر بل اعتباری مدا ډیر شاید اجمال وته وایي چې په ولیاس کې واخلي تفصیل ورته وایي چې په لحاظاتو کثیره وکړو نو چې تفصیل د اجمال په وجود موجود ده ځکه مجمل مفصل متحد بذات د صدق ته موجبه به د وجود د موضوع نه راځي فی صنعت الميزان په منطق کې اوس رساله لغت کې مصدر بمعنى المرسل ده یعنی دا مثلا رسالة کتاب مرسل ده مصنف طرف نه طالبانو ته نو رساله په معنا د مرسله سره ده نو دا مثلا معنا چې دا مسائل رسالة کتاب مرسل دا مرسل ده مصنف طرف نه طالبانو ته نو دې باندې سوال وای ادب پټ مترجم اعتراض کاو چې حمل د رساله پاجي نه صحیح کړ چې کاږي خو مسائل دي مسائل خو ذات دي ذات چاته وای چې انتزاعي نه بلا ذات ده یو شای انتزاعي لکه دا فوقیت دا خو نشته خو ته به چاته منتزع کې په بصره ما فی الجوف ده چې لاندې ته وا دا صرف وصف صرف دا ده نحوی کې چې راځي چې حمل دي صرف ولا ذات جایز نه ده صرف وصف نه مراد معنا انتزاعي ده چې خپل وجود نه ته منتزع کې لکه فوقیت خپل وجود نشته او ته منتزع کې چتنا په نسبت سره ما فی الجوف تا ګډه ته چې وا نو صرف وصف انتزاعیات ته وایي اما صرف انتزاعي نه دي کنه مسله غواړه مسله خپل وجود لري زین ونه ډاکټا هر مسله خپل وجود لري انتزاعي نه ده نو متری اعتراض کوله چې دې کې اشاره د مسائل ته دا خو ذات ته ذات څه معنا نه ده معنا انتزاعي معنا انتزاعي صرف وسوي اني موجود مگر په وجود د منشئ هر اشاره خو مصدر د صرف وصف ته صرف وصف څه معنا انتزاعي ده ضرب انتزاعي ده نصر انتزاعي ده منشئ نه به منتزع کیا کنه یو سره بلوي لاس باندې یا لرګي باندې نو تاسو انتراغه ضرب منتزع شد یو سړي بل سره بورې واخستا نو تاسو انتراغه نصر خو بار نه لګا بار خو ته بورې دی اخته ده بل کسر یا دې بسرا خته ده لکه نصر کم ده په نصر تا منتزع کړي نو رساله مصدر دا صرف وصف دا لکه ضرب صرف وصف نصر صرف وصف
صرف وسم معنا انتزاعي ده ته به منتزع کیا چې سره بل باندې لاس رپورټ کې نو تاسو ان کرای دي ضرب منتزع فرق نشته نو لازم څه حمل صرف وسم چې مصدر ده چې انتزاعي ده چې رساله ده په ذات چې مسائل دي مسائل خو نه دي انتزاعي هغه واقعي شیان دي جواب دا ده چې رساله صرف وسم ده دا په معنا دي مرسله سره ذات مع الوصف همیشه اسم فاعل اسم مفعول ذاتی کنه ضریب ذات ته وي تا ته وي مع الوصف چې ضرب ده نو رساله په معنا دي مرسله سره ده ذات مع الوصف ته وي نو مسائل باندې حمل ټیک ده مسائل ذات دي دا ذات ده دا مسائل اجمالی رساله دا مرسل دي تفصیل وخت کې استاد نا طالبانو ته حمل ټیک ده حمل دي صرف واسه په ذات نه ده ذکر رساله ټیک ته مصدر ده معنا انتزاعي ده او په معنا دي مرسله سره فی صنعت المیدان په منطق کې اوس غره رساله خو کتاب ده کنه کتاب چاته وي الفاظ ته وایي په معنا دلالت کوي معنا دا مسائل عقل کې یا معنی ته وایي چې الفاظ تعبیر کې یا دواړو ته وایي صنعت المیزان منطق ته دا علم ده علم اطلاق په دریو معنی باندې کېږي اجمالاً کل مسائل کل تصدیقات ملکه کل مسئلو ته علم وایي کنه یا په دې مسائل باندې تا تصدیقات دي کافی مسائل دي تا تصدیق ته دي تصدیقات ہوتا ډیر تصدیقات دي کنه دي ته وایي علم یا ملکه ته وایي چې تصدیقات او نتا په دې کې یو قوت حاصل شي چې ته مسائل اسانه طریقې سره حاضره متا تشاکل چې تبي دا اجمالاً صنعت المیزان علم دا علم مدون یعنی چې تصنیف شوی دا دریو ته وایي کل مسائل کل تصدیقات ملکه یا وای بعض مسائل معتدوی دي ته وای چې د فن غرض ور سره چلی دی چې دلته اثبات زین ان الخطا فی الفکر تصدیقات معتدوی چې د فن غرض ور سره چلی دی او ملکه دا درې معنی مخکې دوه دا پنځه رساله الفاظ داله وته وای کتاب ده کنه چې په معنا دلالت کوي یا مانو ته وای چې الفاظ تعبیری یا دواړو ته وای اوس پنځه احتمالات شو ذکر رساله کې درې احتمال دي الفاظ معنی دواړه صنعت المیزان کې پنځه احتمال دي پنځه چې په دریو کې ظرف کې پنځه احتمالات دا پنځه احتمالات په دې پنځه کې دا ټیک دي چې دا رساله په صنعت المیزان بعضو مسائل متطبیق کړه کل مسائل خو نشته کنه یا بعضو تصدیقات کړه چې متطبیق دي کل تصدیقات علم خو نشته دلته او بعض مسائل متطبیق تا بعض تصدیقات متطبیق تا دا دوا ندا معنا دا رساله چې الفاظ داله یا معنی مطلب یا دواړه دي درې فی صنعت المیزان دا په مسائل متطبیق او د منطق کې دي په تصدیقات متطبیق او د منطق کې دي دا شپږ احتمال یا دا په ملکه کې ده دا درې وړه په ملکه کې نه احتمال په سوال چې دا ظرفیت غلط ده ځکه ظرف یا زمانی یا مکانی نو صنعت المیزان بعض تصدیقات کو تدبیر بعض مسائل متدبیر ملکه دا هونه زمان ده نه مکان ده دا څنګه ظرف دې لپاره دې رساله چې الفاظ دالا یا معنی مدلوله یا مجموعه ما جواب ده چې دا ظرف حقیقی نه ده ظرف مجازی ده تشبیها لشموم العمومی بشمول ظرفی دلته شمول عمومی مشابه ده شمول ظرفی سره لکه ظرف شامل په مظروف عام مشتمل په خاص صنعت المیزان مسائل متطبیق عام
تصدیقات متدبی عام، ملکه عامه، رساله خاصه ده. الفاظ دالا په معنا چې تعبیر الفاظ کې دواړه دا خاص دي کنه. حسنات المیزان خو مسائل منطق دي متدبی یا تصدیقات منطق دي یا ملکه هغه عام ده. دلته شته نور کتابو کې شته کنه مسائل متدبی دلته شته نور ځای شته، تصدیقات متدبی دلته شته نور ځای قطبی وغیرہ کې شته، ملکه دلته اصلي کې بل ځای شته. مثلا میزان کې درې احتماله، رساله کې درې احتماله راځي. الفاظ دالا معنی مطلب مجموع نشو او ظرف باندې سوالو دا خو ظرفیت نه رسي ځکه ظرف زمان یا مکانی. اثرات المیزان خو نه زمان ده نه مکان ده. جواب دا ظرف مجازی ده. شمول ظرفی شمول عمومی مشابه ده شمول ظرفی سره، لکه ظرف شامل په مظروف او مشتمل په دا سه عام مشتمل په خاص کنه. اثرات المیزان خو عام ده. مسائل متدبی تصدیقات متدبی ملکات دلته دي نور ځانو کې دي. رساله دا خو دي کتاب الفاظ داله دي د سلم یا معنی مدلول دي یا دواړه دي دا خاص دي. نو عام مشابه سره ظرف حقیقي سره لکه ظرف مشتمل په مظروف عام مشتمل په خاص. سمیتوا بسلم العلوم، ما دا کتاب مسما کا بسلم العلوم. دا تسمیه په نظر سره مقصود من الکتاب پر یعنی کتاب نه مقصود دا چې دا ټول علوم پر وسیله ده. او سوال ده ټول علوم وسیله څه ده؟ دا چې منطق دا منطق کتاب ده چې دا وایي هم منطق پر وسیله ټول اته وایي چې ټول علوم وسیله ده. جواب دا چې دا تسمیه پر سره مقصود من الکتاب ده یعنی کتاب مقصود دا چې تا ټول علوم پر وسیله حاصله شي. ځکه دې مسالې سره منطق سره ځکهږي دې کتاب سره ا منطق چې ځکه دا ټول علوم ته وسیله ګرځي. ځکه منطق سره تعریفات صحیح کېږي، دلایل صحیح کېږي، شرایط صحیح کېږي، اجزا صحیح کېږي. ادا هر علم کې هر علم کې تعریفات ته ضرورت دی، هر علم کې اجزا او د تعریف ته ضرورت دی، هر علم کې دلایل ته ضرورت دی، اجزا او د دلایل ته ضرورت دی. دا منطق څه دا ټول علوم ته وسیله ده. ځکه ټول علوم نظری دي تعریفات غواړي یو ځای نه چې یو ځای تعریف غواړي صفه ټول تعریفات نه ډکې. البيع مبادله المال بالمال بالتراضي هر ټکه تعریف غواړي کنه. بیع څه معنا، مبادله څه معنا، تراضي څه معنا. څنګه لکه اوس اطلاق صحیح ده په بیع کې هر ټکی تعریف وکړي ټول صفه تعریف وکړي چې تعریف ته نه وکړو مقصد باندې چوک پوه نه کړو. هر مسئله باندې دلیل وای. دغه وجنا منطق سره د ټول علوم لپاره وسیله ده. ځکه منطق سره تعریفات او اصلاح راځي، شرایط او اجزا او دلایل او اصلاح راځي. ا دې ته د هر علم په هر صفحه کې ضرورت ده. سمجھتوا بسلم الله مجال بین المتون کشام سے بین النجوم. یاره به ته دا وګورې دا ما کتاب بین المتون متون کې دا څه وګورې کشام سے بین النجوم. دا دعا نه مقصود شهرت ده. یعنی ما کتاب مشهور کې لکه شمس سے مشهور ده او تمامي تشبیه خلاص ده چې لکه ما کې شمس مشهور ده چې کله طلوع کې نور ستوري پټ شي. نو ما کتاب مشهور کې کله چې طلوع کې نور متون پټ شي. دا حسد ده. حسد په علم سره نه ده مناسب. امام رازی وایي یو برخه حسد عوامو کې ده ان برخه علماو کې ده. دومره حسد کوي کافر کوي د خدای پر یک دین کفر ته درسي چې کافر دي کی مرګ بندوبست کوي چې دا مولا مړ شي خبره دا سیم کوي چې تا مړ کی کوسي ایا بایا بندوبست مرګ کوي یا د تذلیل بندوبست کوي. دا د حسد وایي هو خدا څنګه کوي کنه. دا امام رازی وایي دا حسد ده چې ته الله مجال بین المتون ما کتاب متونو کې داسې متن کې کشم سے بین النجوم لکه نور نجومو کې
انور خو طلوع کی به نور سر پټ کی به ما متن طلوع کی به نور متن پټ کی دا حسد دا خو منافسیم نه دی علم سره جواب دادا چې دا تشبیه خالی په شهرت کې ده یعنی مقصود کې ده دا تشبیه په فائدہ کې ده په حسد کې نه ده چې نور متون پټ کې دې کې نه مقدمتون